اس پی اپریشن لور سوات خانخیل د 2 کاله پیریډ پوره کېدو نه پس د صوابۍ انویسټیګیشن اس پی مقرر شوی دی. د پاسون نیوز په خصوصي خپرونه کې اس پی خانخیل د پولیس د پرمختګ لپاره څه سوچ لري او د صوابۍ او د سوات د خلکو په حواله سره څه وایي. د سوات د خلکو په حواله که زه تاته ووایم چې د سوات خلک څومره ښه خوش اخلاقه میلمه‌دوست خلک دی. زما په خیال چې زما یقین نه راځي چې داسې خلک ما چېرته کتلی وي. په هر سلسله کې در سره تعاون کوي، که هغه د ټریفک په حواله وي، که هغه د کرایم په حواله وي، که هغه د نور د لا اینډ اډر سچویشن په حواله وي، که هغه د لوډ شیډینګ په حواله وي، د ګیس لوډ شیډینګ په حواله وي. د سوات خلکو د پولیس سره او د نورو لا اینډ اډر ایجنسیو سره ډېر زیات تعاون کړی دی او کوي. نو زه واقعي چې د سوات دا پیریډ چې کوم ما 2 کاله تېر کړی دی نو دا زما د لایف پر ایور یو یادګار پیریډ دی. دغه شان د سوات پولیس چې دي نو هغه ډېر زیات کامپیټنټ دي، د انویسټیګیشن او د اپریشن په لحاظ سره ډېر زیات بردباره دي او ډېر زیات ښه سوبارډینیټ دي. نو پولیس او ولس د سوات دواړه قابل تعریف دي. صوابۍ کې چونکې زه اس ډي پي او صوابي او اس ډي پي او ټوپي پاتې ما نو د نورو ضلعو په نسبت باندې د صوابۍ خلک دلته ارګجه نشته، دلته مایګریټ نشته، دلته د صوابۍ هم ټول یو پښتانه دي. نو دلته چې څومره د پولیس سره حالات راغلي دي صوابۍ خلک چې دی هغوی سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي. او که تاسو وګورئ نو د ټولو اضلاع په نسبت باندې په صوابۍ کې میلیټنسي او ټارګټ کلینګ د ټولو نه سیوا تېر شوی دی. خو دا د صوابۍ د عوام او د پولیس یو غټ بادري او توره وه چې الحمدلله نن په صوابۍ کې دغه څیزونه مکمل ختم شوي دي د ټارګټ کلینګ او د میلیټنسي په حواله باندې. کنې د سوات د ایجنسو په نسبت باندې صوابۍ چې دا د میلیټنسي په حواله باندې په پیک پوینټ وه. خو د صوابۍ خلک چونکې ډېر بادران دي، ډېر پښتانه دي، ورسره پولیس هم ډېر بادران او پښتانه دي. هغه میلیټنسي او هغه ټارګټ کلینګ الحمدلله نن په صوابۍ کې چې دی هغه زیرو دی. چونکې زه خو انویسټیګیشن ته راغلی یم نو د انویسټیګیشن زمونږ دا پرایورټي ده چې مونږ کوشش وکړو چې مونږ تفتیش چې دی هغه بالکل په میرټ باندې وکړو چې مظلوم چې دی نو هغه ته ظالم ونیولی شي او ظالم چې دی هغه مظلوم جوړ نه کړی شي. نو زمونږ فسټ پرایورټي دی چې مونږ به تفتیش په میرټ باندې کوو او کوشش به دا کوو چې مونږ پکې اونچ نیچ بالکل نه کوو. دا به زمونږ یو غټ مقصد وي او دا به په دې باندې به مونږ روان یو انشاءالله تعالی. چونکې دا جیکټ او هیلمټ چې دی نو دا د پولیس د پرسنل سیکورټي دپاره دی. دې کې جیکټ یا هیلمټ دوی واچي او که وانه چې ډي پي او صاحب ته یا ما ته پکې هېڅ نقصان نشته، خو نقصان دوی ته دی چې دا بلټ پروف جیکټ اچولی وي، هیلمټ اچولی وي نو خدا نخواسته که دی هیټ کړی شو نو مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی. خو نه انشاءالله تعالی چې دا هیلمټ او جیکټ دا اچولی وي نو ګولۍ په ده باندې هیټ کېږي نه. نو یو خو دا د پرسنل حفاظت دپاره دی، بل چونکې تاسو ته پته ده چې صوابۍ په یو وخت کې دلته د میلیټنسي په حواله باندې په پیک دغه باندې پاتې شوې ده. نو دا رایفل چې دوی اچولی نو دا د دې دپاره اچولی خدا نخواسته څوک حمله کوي نو چې دوی ورته بالکل ښه ریډي وي. خو دا ستاسو دا والا خبره چې چونکې اوس ګرمي را روانه ده، ډېره زیاته ګرمي ده. نو زه خپل هم ډي پي او صاحب ته به پرسنل ریکویسټ کوم که چېرې داسې وشي، که چېرې د دوی د حفاظت دپاره د دوی د سپورټ دپاره یو بل کس د دوی په بیک باندې ولاړ وي او دوی صرف اونلی خپله د ټریفک ډیوټي کوي نو دا یو ریکویسټ به ورته وکړو که چېرې پاسیبل وي او دلته نپري وي. چونکې په صوابۍ کې د سوات په شان نپري نشته، دلته دومره زیاته نپري نشته. خو بیا به هم زه ورته یو پرسنل ریکویسټ وکړم.